السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو تاسو د پښتو د مشهور شاعر په سوشل میډیا باندې افسر افغان د خبرې واورئ چې د سوي دینه پس یو څو ضروري خبرې تاسو سره کوو. نه مسلمانه ته په ماته نه راځي ماته وایه دا ټپې به تا نه واورو بس. مسلمانه ټپه دا ده چې پیغمبر پاک ته به حل وایم ستا امتي دی زه یې ډېر تنګ کړی یم. داسې ټپه پکار ده تاله درځي. رسول الله په باغ ګډېږي ګلان شرمېږي مخ په پاڼو پټوي نه. زه اوس مې پته درکړه اوس ووایه حاله اوس هم نه راځي. خیر دی ته علاوه یو کافره ټپه وکړه ځه. استغفر الله نه بس دپاره موږ نه حاجي تاسو د دوی دا خبرې واورېدلې د تاسو وګورئ چې په څنګه ماحول کې ولاړ دی او په کم ځای کې ولاړ دی کم مجلس دی. مجلس سټیج د چا لګېدلی دی مجلس د ټنګ ټکور دی مجلس د بیهوده مشاعرې دی او مجلس چې کوم دی د سرتورو زنانو دی بیا د سره چې په سټیج باندې کومه تورسرې ولاړه ده چې د هغې ویښته ښکاره دي بیا په کم ماحول کې چې کم دی دی لګیا دی او هغه ورته وایي چې د مسلمانۍ ټپه چې کومه ده دا به راته ته وکړي. نو د مسلمانۍ ټپه صرف دغه ځیله راغله د مسلمانۍ ټولې د خیر ښېګړې خبرې د انسانیت خبرې د امن او د اسلام مطابق د محبت خبرې دا ټولې د مسلمانۍ خبرې دي. نو نورې خبرې نه وي چې هغه تا پکې صرف دغه خبره وکړله چې رسول الله ته به حل وایم نو ته ولاړ په کم محفل کې. دلته خو ایماني غیرت ده چې تا داسې یو ټپه دې ته ویلی چې دې ته تعلیم ورکړی سبق دې ورکړی چې کم از کم ته خپل لباس ته وګوره خپلو ویښتو ته وګوره. داسې د مسلمانۍ یو ټپه به دې ورته ویلی وی چې دغه تورسرې ته تا یو سبق ورکړی. خو د افسوس خبره دا ده چې نن په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې بکواسي شاعران او مشاعرې او داسې محفلونه چې کوم دی هغه ډېر زیات لګي. نو ته چې د الله پیغمبر ته به حل وایم نو که ستا دا ویډیو او ستا دا حالات ته قیمت په ورځ پیش کړي د الله په حضور کې د نبي علیه السلام په وړاندې نو هلته به بیا ته څه جواب ورکې. کم از کم لږ ماحول ته کتل پکار دی یار. کم از کم دا خو د الله د پیغمبر د دعاګانو برکت دی. دا خو دغه مشفق پیغمبر قسم د رب په ذات باندې چې زر میندې راجمع شي که نه دومره محبت به دې امت له ورنه کړي څومره محبت چې موږ او تاسو له نبي علیه السلام راکړی څومره مینه چې موږ او تاسو له نبي علیه السلام راکړی. د قیامت په ورځ د آدم علیه السلام نه راواله تر د عیسی علیه السلام پورې د ټولو انبیاو په خلو مبارکو باندې به چې کوم دی د نفسي نفسي صدا سره د امتونه وي او دا هغه واحد شخصیت دی چې دا مبارک فرمایي چې زه راشم د عرش ته لاندې به په سجده باندې پرېوځم او الله پاک به ما ته ووایي چې سر اوچت که څه غواړې چې دله درکړم او د چا شفاعت کې چې شفاعت یې قبول کړم. او مسلمانه پوه شه په خبره باندې دا خو هغه پیغمبر دی دا خو هغه هستي ده. موږ دا نه وایو چې ته ګستاخي ته باندې ګستاخي رسول پتوه موږ نه لګو موږ چاته کافر نه ویو خو لږ کم از کم تاسو د خپلې مسلمانۍ ته لږ نظر وکئ. لږ داسې ماحول کې د الله د پیغمبر ذکر مه کوئ چې اوس ورپسې ته ټپې وې ګانې ورپسې وې او هغه تا ته وایي چې د مسلمانۍ دغه وکړه بیا ورته ته وایي چې تا ته الاوډ دي ته چې کوم دی پکې د کفر دغه وکړه. نو دا کم از کم د دې خیال ساتل پکار دي. موږ او تاسو له خو الله هغه پیغمبر راکړی چې د هغه د دعاګانو برکت دی چې نن موږ او تاسو په دې دنیا کې ګرځو او د هغه د دعا برکت دی چې الله زما امت به د پخوانو قومونو په شان په یو ځل باندې نه هلاکې. نو کم از کم دې خبرو لږ لحاظ ساتل پکار دي. د خپل پیغمبر د هغه نوم په داسې ماحول کې په داسې طریقه باندې ذکر کول بالکل نه دي پکار. د ادب مظاهره پکار ده او د هغه سره د عشق او د محبت مظاهره پکار ده او په داسې ماحول کې چې کوم دی داسې الفاظ ادا کول دا بالکل چې کوم دی نه دی پکار. موږ ټولو خلکو ته دا ویو چې د خپل پیغمبر ډېر عزت کوئ ډېر ادب یې کوئ ډېر احترام یې کوئ چې تاسو نه چېرته بېدبي رانشي تاسو به خبر هم نه یې خدا نخواسته او ایمان به ضایع شوی وي. نو لحاظه موږ افسر افغان ته هم دا ویو چې په دې خبرو کې ډېر احتیاط کوئ په خپله شعر و شاعري کې هم ډېر احتیاط کوئ او کم از کم په داسې ماحول کې چې کوم دی داسې طریقې سره ټپې او دا الفاظ دا ادا کول دا بالکل چې کوم دی ښه خبره نه ده شریعت خلاف دي او په دې کې ګناه ده. ټولو ملګرو ته دې الله جزای خیر ورکړي او دا پیغام چې کوم دی څومره تاسو مخکې رسولی شئ نو ویې رسوئ. جزاکم الله خیر.